وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د جنازې نه را روان دی او دی راغللو او د پیغمبر علیہ السلام په بدن مبارک باندې صادر او هغه صادر راخ کلو او په دومره زور سره راخ کلو چې صادر د بدن نه پرې وتلو او پیغمبر علیہ السلام په الله را کې بدن مبارک بربند شولو او صادر راخ کلو نه پس فورن وی چې زما قرضه واپس کا تو هم قرضی ادا کولو کی کوټی او استا خاندان ټول دغه رنګي دی چې قرضه واخلی بیا واپس کوي حضرت زید بن سعنا رضی الله عنه د یهودی عالم د تورات لوی عالم او مالدار هم پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې کله مدینی ته تشریف راوړلو نو د نبوت چې کوم علامات هغه علامات دي ته په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې ښکار شول لیکن یو څو خبرې داسې وې چې هغه دې نه وې کتلې نو دی ویل چې یاره دا خبرې هم چې ما ته ښکاره شي او زه معلوم کما نو بیا به زه ایمان به قبلوما هغه دوه خبرې څه وې یو خو دی په تورات کې او د موسی علیه السلام او د مخکینو انبیاء کرامو نه د آخري پیغمبر دا علامت اوریدلی و چې د دې حلم چې دی ضبط بردباری دا به د دې په غصې باندې به غالب بوي او دویم دا صفت ویلی و چې دا آخري پیغمبر به داسې بوي چې دې سره چې څومره هم څوک د جهالت خبره کوي دومره د دې په بردباری کې به اضافه بکیږي یو سړی چې څومره غلط کار غلطه طریقه غلط عمل ورسره وکړي دی به برداشت به کوي د هغې جواب چې دی نو هغه به نه ورکوي بلکې د هغې په بدل کې ښېګړه چې ده نو هغه به کوي اوس دې دپاره دی د پیغمبر علیه السلام امتحان وکړلو چې اول ازمیخ کوم چې دا پیغمبر داسې دی که نه دی د دې دا صبر او حلم دا په د دې په غصه باندې غالب دی که نه دی غالب او کچری یو سړی د جهالت معامله ورسره کوي نو په هغه وخت کې د دې برتاو څنګه دی حضرت زید بن سعنا رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې ما پیغمبر علیہ السلام ته قرضه ورکړه الله اسلام نو قبول کړي دا يهودي دی او د مدینه په بازار کې ټوله قبضه چې وا او تجارت چې ونو هغه د يهوديانو پیغمبر علیہ السلام به هم د خپل ضرورت د لپاره قرضه اکثر د بازار د يهودو نه به اغستا نو دی کجوري ورکړلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په قرضه باندې او هغې قرضې د ادایګۍ دپاره یو ټیم مقرر شولو نیټه مقرر شوله چې په دې تاریخ باندې د دې واپسي به وي اوس لا دا نیټه نه وه پوره په نیټه ختمېدو کې لا 4-5 ورځې پاتې وې وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام د یو جنازې نه را روانو دی چې وکتلو چې پیغمبر علیہ السلام را روان دی او نن د هغه ازمایش او د امتحان کولو موقع ده چې زه معلوم کما چې د دې صبر او د دې بردباری د دې په غصه باندې غالبه ده که نه ده غالبه او په جهالت کې د دې رویه څرنګه وي
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنازې نه را روان دی او دی راغللو او د پیغمبر علیه السلام په بدن مبارک باندې صادر و او هغه صادر یې راښکلو او په دومره زور سره یې راښکلو چې صادر د بدن نه پرېوتلو او پیغمبر علیه السلام په لاره کې بدن مبارک بربند شولو. او صادر راښکلو نه پس فوراً وی چې زما قرضه واپس کا. ته هم قرضې ادا کولو کې کوټۍ او ستا خاندان ټول دغه رنګې دی چې قرضه واخلي بیا واپس کوي نه. دی اوس د پیغمبر علیه السلام جذبات بړکاوی ګوري چې دی په غصه کې څه کوي یا د جهالت رویه ورسره زه کومه نو د دې په جواب کې د دې رویه څرنګې ده. څرنګې سړی قرضې واخلې واپس کې نه او دا صرف ته نه کې ستا دا ټول خاندان بنو عبدالمطلب چې دی هغه ټول داسې دي قرضې واخلي او بیا نه واپس کوي. اوس لا د قرضې په واپسۍ کې په نیټه کې ټایم شته دی ورکې څو ورځې پاتې دي. صحابه کرام ورسره دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا وکتل نو توره یې راوویستله ورته وویل چې کچرې د رسول الله مبارک حکم نه وی او دی نه وی موجود نو ما به اوسه پورې ستا سر به قلم کړی وی لیکن رسول الله مبارک موجود دی او د دې په مخ کې زه تا ته اوس غږ نشم کولی. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عمر چې کله په جلال کې وکتلو دا توره یې وکتله دې سړي ته دا خبرې او غصه یې وکتله نو فوراً حضرت عمر ته متوجه شو چې عمر دا څه کې پکار دادا چې دا سړی ما نه د خپلې قرضې مطالبه کوي نو تا ما ته نصیحت کړی وی چې قرضه ادا کا. پکار دادا چې تا دې سړي ته نصیحت کړی وی چې قرضه چې سړی واپس غواړي نو په ښه طریقې سره غواړي په جهالتو په جنګو په جګړې سره او په زور زبردستۍ سره نه غواړي. الټه ته دې ته غصې کې لګیا یې اوس لا د قرضې د ادایګۍ نیټه نه ده پوره. حضرت زید فرمایی چې ما امتحان کول غوښتل چې په تورات کې د آخري پیغمبر صفت ما دا ویلی و چې د دې دا صبر او برداشت د دې په غصه باندې به غالب بوي. د جهالت په وخت کې د دې رویه هغه به بهترینه بوي. او ما چې دا حرکت وکړلو د بدن نه د بازار په مس کې دا صادر راښکلو او د خلکو په مس کې مې دا پیغمبر را ایثار کړلو مقصد مې دا و چې زه وګورم چې دی څومره په اشتعال او په غصه کې راځي. حضرت عمر خو وایي په غصه کې راغللو پیغمبر علیه السلام په غصه کې را نغللو بلکې حضرت عمر ته یې غصه وکړله چې دا سته څه کې لګیا یې دا خو زه قرضدار یم د دې سړي نیټه خو نه ده پوره لیکن دی غواړي لګیا دی نو پکار دا دی چې ته ما ته خبرې وکړې نصیحت وکړې. او بیا یې حضرت عمر ته حکم وکړلو چې لاړ شه د دې قرضه ادا کا او چې قرضه ادا کې نو یو 60 ساعه اوربشي چې دي غنم دانی چې دي دا ورته زیات ورکا. حضرت زید فرمایی چې زه حضرت عمر سره روان شوم زما قرضه څومره کجوري وي هغه یې ما ته واپس راکړلې یو 60 ساعه کجوري یا دانې زیاتې راکړلې ما ته تپوس وکړلو چې دا د څه دي. وی حضرت عمر فرمایل چې پیغمبر علیه السلام ما ته تلقین کړی او چې عمر ته دې سړي ته غصه کړې ده دې سړي ته تا سخت جواب ورکړی دی. اوس د حضرت عمر غصه اسم نه ده د حضرت زید چې کوم بے ادبی او ګستاخی وه هغه لویه ګستاخی وه لیکن پیغمبر علیه السلام حضرت زید ته څه ونه ویل
حضرت عمر ته وایي چې تا غصه پې کړې ده او د دې غصې ازاله دا ده چې اوس لاړ شه قرضم ورته واپس کا 100 صاع کجورې یا دانې ورته زیاتې ورکا. نو دی ورته وایي چې دا ولې زیاتې راکې؟ وایي پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې تا غصه کړې ده. وایي ما ورته ویل چې ښه داسې خبره ده. وایي او هغه ویل چې داسې ده. نو وایي ما ورته کیسه تېره کړه چې ما خو دا ټول حرکت د امتحان د اغستو دپاره کړی و چې معلوم کما. او حضرت زید فرمایي چې په مغزي کې ما بیا اسلام قبول کړلو چې داسې نبی داسې رسول چې هغه د حقدار حق هم پیژني او د حق ادا کولو طریقه چې ده نو هغه هم معلومه ده ورته. او کچرې څوک ته حق خپل حق غواړي نو په هغه حق ورکولو کې هغه کوتاهي هم نه کوي او په هغې باندې خفه کېږي هم نه. وایي ما اسلام قبول کړلو او زما چې څومره مال وایي نیم مال مې په مغزي کې د الله په لاره کې قربان کړلو. او بیا دا چې دی نو دا صحابي رسول جوړیږي حضرت زید بن سعنه رضی الله تعالی عنه. دا ګورئ حق دی اسلام د حق د ادایګۍ دپاره څومره تلقین کوي. قرآن کې الله وایي وآتوا الیتاما اموالهم وآت ذا القربى حقه. زی په زی باندې د حقدار د حق ادا کولو تلقین کوي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خپل عمل په ذریعه سره حقدار ته په کومه طریقه باندې حق ورکول پکار دي نو د هغې عملی مظاهره چې ده نو هغه هم ښیي چې یو سړی کچرې په خپل حق غوښتو کې سختی هم وکړي پیغمبر علیه السلام د هغې په دې عمل باندې نه خفه کیږي بلکې صحابه کرامو ته تلقین کوي چې د دې د حق نه زیات حق د دې چې دی نو هغه تاسو ادا کوي. الله تبارک وتعالی دې مونږ ټولو ته د حقوقو ادا کولو توفیق نصیب فرمایي.